عبدالوهاب ستا خو جنازه هم شوې وه چې زما کپړې خلکو له ورکړي دي او کپړې خلکو واپس راوړي دي. څه پوه شوې چې حادثه وشوه دې پته به ته لګېده چې دا دې ټیم مونځ کومه که نه بس همداسې به یې کول او په دوه ټیمه کې ما جړلي وو. دا موجوده چې په خپل کاله کې سامان و که نه هغه موږ د خدای په رضا ورکړی د په بکس کې سر یې نه و تشه تنه راله یعنې ما ته ویل کامل ماما زوی دې پیدام شو او ژوندی هم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخانې ما او دا وخت د ډېرې لوی خوشحالۍ موقع ده. زه عموما د تحصیل پنډیلۍ د درې عبدالوهاب د مردان په رستم کې د مزدورۍ لپاره تللی و. هلته کې صاحب په کان کې حادثه وشوه. په دغه کې د ډېرو خلکو لاشونه اوچت شو. عبدالوهاب چې هغه 19 ورځې په دغه کان کې دننه او د کور والد زړه صبر کړی و. په دې انتظار و چې اوس په ټوټې ټوټې لاش به راځي، خو الله ته څه بل څه منظور و. د عبدالوهاب په خپلو خپو باندې خپل کور ته واپس راغلی. دا وخت موجود یم د هغه په کلي کې په حجره کې ما سره والد صاحب موجود دی، د هغه نور رشته دار دی، د علاقې خلک دي، د ټولو سره به خبرې کومه. د عبدالوهاب سره به هم ستاسو ملاقات کومه او دا به ترې اورو چې دلته کې د کور والي باندې څه تېرېدل او د دوی څه عبدالوهاب باره کې دوی څه سوچ کوو چې کله هغه په کان کې دننه ګیر و او بیا به د هغه سره ستاسو ملاقات کومه چې هغه باندې دا ورځې شپې څنګه تېرې شوې دي. قدرمنو راځئ مخکې ځو. قدرمنو دا د عبدالوهاب دا جي دی، دا نور کلیوال دی، رشته دار دی. کاکاجي څنګه دی؟ خیر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دې خدای تېرې کړې او اوس خوشحالۍ موده راغله. اچھا دا ویمه جي 19 ورځې مخکې به د باندې کان کېناستلو، تاسو پړه کې څه کرل ریبل کو چې دا تاسو ته هېڅ پته نه لګېده؟ داسې خبره ده چې موږ د دنه لاش نه صبر موږ لاش بیا راځي که خوا بیا راځي یا بیا لاس راځي یا بیا تش ته پوټې جامې راځي که نه نور هېڅ هم نه و. د ده موجوده چې په خپل کاله کې سامان و که نه هغه موږ د خدای په رضا ورکړی دی. کله ناکله قدرمنو په ژوند کې داسې هم کېږي د عبدالوهاب جامې په کلي کې تقسیم شوې، د هغه ګومنز تقسیم شوه، د هغه بوټان په کور کې چې نور کم سامان و هغه تقسیم شو. ډېر صبر کړی چې په هغه خاورې اورېدلي دي. هغه عبدالوهاب ژوندی بیا خپل کور ته راغلی. دا د الله خوښه وه. دا وایم جي دا 19 ورځې که نه یو سړی وفات شي ډېری په ودرېږي نو ځکه سړي ته تسلي وشي بس هغې له ځي که نه سهار ماښام یو سړی دغه شانته کې غیب وي نو دا راته ووایه چې دغه شانته کې سړی غیب وي نو هغه د پلار څه حالت وي؟ داسې خبره وه که نه چې په دې بدل کې موږ ته بل خیبر راغلی و. خیبر موږ ښخ کړی و، د ده سود به موږ په هغه کوو. څه خیبر ماشوم و؟ نه دا مړ دی، دا د ده ملګری و، هم په دغه دشه کې مړ دی د دې کلي کس و او موږ د دې بر کلي خس وو. نو هغه موږ ته د ده په بدل کې موږ ته هغه راغی که نه هغه چا نه پېژندو لکه موږ هم نه پېژندو. په بکس کې سر یې نه و تشه تنه راله او چا موږ خپل ورونه ولوله خواله او هغوی نه پېژندو. موږ ته ویل دا لاش تاسو دی. دا هغه لاش ته د مردان د رستم د دغه نه موږ راوړو د هسپتال نه او زموږ په دې کور راننوتو مړ. نو هغه موږ لاړې او جنازه د ټول قام دی دا ټول قام راغونډ شو په دا خپل کې جنازه وکړه د هغه. نو موږ ویل دا زموږ لاش دی او د هغه لاش ورک و هغه بل لږ ورک و او موږ نه موږ ویل دا د هغه لاش ورک دی او صحیح او موږ حق و که نه. نو په دې باندې موږ صبر کوو، په دې باندې موږ صبر کوو که نه. نو بیا دغه ګنجي توت لاندې ملاستو ماسپښین په 19مه ورځ باندې ماسپښین مونځ او بانګونه وشو پاسېدم مونځ مې ما لمانځه دپاره تیاری کومه. نو دا خپل بوټ ته تلم ما له اودس ماتومه او راځم بیا مونځ کومه. په دې ټیم کې ما یو لور و یو زوم و یو څه بله زنانه وه هغې جمعه راوړه د زیارت ورځ وه او جمعه راوړله. نو هغه جمعه راوړله او بس همداسې خو موږ جمعه راوړې وه خپله هم راوړې وه خو لا پخکلې هم نه وه ځکه چې ماسپښین و.
دغه ته موږ رامنډې دا ته چې پورې ورته ما که نه یو زنانه رامنډې والې که نه نو ما ورته غږ وکړو چې دا څه چل وشو دا څنګه ته لیونی شوې چې رامنډې وې ماسپښین و غرمه وه نو هغه په ما راوغورځېده داسې که نه چې راوغورځېده نو ما ته یې کامل ماما لکه ما دا ډېر دنیا د خلق ما پېژني که نه دا ما خلک پېژني ما ته یې وویل کامل ماما زوی دې پیدام شو او ژوندی دی نو خوشحالي بس بیا خوشحالي وه نو بیا خوشحالي وه نو هغه بل مرده چې کوو که نه نو زما زوی دې نه 50 کالې مخکې مړ و یو مخکې مړ نو هغه سما د الله شي نږدې ښخ نو موږ به هغه لاش لټلو او په هغې مخ سوت یو تاسو ته نه بل کوم چې کله ته دې زنانه ووې که نه چې زوی دې پیدا شو نو تا خو به سوچ کړي چې خو لیونۍ شوې ده نو اوس لیونۍ خو نه شوم خو ډېره خوشحالي نه تا به سوچ چې دا ښځه لیونۍ ده ما خو دا ښځه لیونۍ شوه کوم خوا منډې وایي ما خو یې بل لاش پیدا شو او چا ورته وویلې دغه کلي ښځه وه او چا خپلو کومه چېرته ځي که نه او په هغوی باندې دا خبر کوي ښه بیا راله زموږ کور ته په غرمه باندې او ځوان او هغه خوشحالي او خوشحالي زه نه شم ویلی چې کوم خل هغه ټیم کې راغونډ شو چې کوم ټیم کې دا ګرد شاپېره کلي د دې غره نه غره نه دا دې خوا خلک عجیبه هر ځای نه به خلک راتلل دې غره نه دې خوا چې کوم خلک دی دا ټول دغه ځای موجود شو او بیا یې مامونځ وکړو او چا څه ستړي مه شي کوه چا څه هر څه کوه که نه یوه خبره ته کومه کاکاجي په دې 11 ورځو کې به تا دا دعاګانې کړې چې خدای زما بچی وبخي د ده ګناهونه معاف کړي د ده دغه سخت سفر اسان کړي الله پاک ستا دعاګانې په بل ځای کې قبلولې خدای پاک که نه هغه هلته کې هغه لګې و مشینري لګې وه د هغه د راویستلو سبب هغه ستا دعاګانې وګرځېدلې خدای هلته کې ژوندی پاتې کړو 11 ورځې که نه 11 ورځې خدای ژوندی پاتې کړو خدای پاتې کړو صحیح ده عبدالوهاب مور ژوندی ده عبدالوهاب مور ژوندی ده د هغې څه حالت و بدا هغه مړه وه ختمه وه مسلم الله پاک هغه هم را ژوندی کړه په دې چې هغې جامو ته به یې ژړلې د هغې څپلو ته به یې ژړلې د هغې خولۍ ته به یې ژړلې د هغه په لاس باندې داسې ښایسته ښایسته ګوتې وي که نه ګوتمې هغې ته به یې ژړلې د هغه بیګ ته به یې ژړلې دې مزدورۍ چې دا بیګ یې اخیستی و ځان ته جامې ته وړې بیګ راغلی او بیګ راغلی موبایل یې پوټي پوټي راغلی موبایل کې څه روزي نشته دغه ډاکټر نه م لېږلی دی خو چې جوړ به شي د موبایل ډاکټر نه چې را به شي او که را به نه شي ما ته به شي قارېږي ځینې خبرې مه کوه زموږ وایي که نه چې زموږ وس کې دی دا مزدوري موږ د بېوسۍ نه کوله د عبدالوهاب ستا څه دی ماما یې دی تی ماما یې هغه مې ماما هغه د ماما دی ته کپړې کاکاجي ما ته به رانږدې کېږي ما نه به لرې کېږي نه ښه ډېر خوږ سړی او ډېر راته خوږ ربانو لګېدلې دا وایم چې تاسو څه وایي ماماجي کپړې هم تقسیم کړې هر څه کپړې هر یو شی د هغه تقسیم شو اچھا چا له هم ورکړي دي که نه به اوس څه وایي هسې نو اوس پته لګي نه چې د هغوی به څه احساسات دي خو مونږ خو خپل کور هر څه د هغه ختم کړي راغلی د هسپتال نه پردو کپړو واده شوی نه میدن شوی هېڅ هم نه شو نور وروڼه څو دي نور وروڼه څلور دي یو مړ دی یو مړ دی او درې ژوند دي درې ژوند دي د هغې څه کار کوي هغوی بس دغه کار کوي ټول یو قدرمنو دا وخت تاسو ما سره عبدالوهاب کتلی شئ دا هغه زلمی دی چې 11 ورځې بعد دی له دغه کان نه ژوندی راووتلو عبدالوهاب اول خو راته ډېر مبارکي ویم ستا والد صاحب ته مې مبارکي ورکړله ستا هلته نور خاندان ته مې ورکړله اول خو راته دا ووایه اولنی شروع د دې نه کومه چې لکه په دې مومنت کې دونه نوکري نه وه چې تا هلته تلې دونه مزدوري نه وه خیر مبارک عزتمن شي ستاسو یو جهان مننه ستاسو موږ له دومره رالی په مومن کې خو سرجي یو د اسکولونو چې داسې حال دی چې تعلیمونه نشته زما په خپله چې تعلیم نشته تا سبق نه دی ویلی او د دې د وجې نه ډونه وایي چې سکول نشته نو اسکولونه خو به دا ووایم چې نشته ځکه چې ما خو تا ته وویل چې اسکولونه نشته دغه په نش باندې حساب دي دا کوم اسکولونه چې دي دغه په نش باندې حساب صحیح ده د تعلیم د وجې چې کوم دی نو موږ ته نن سبا نوکري غټو تعلیم یافتو خلکو ته زموږ ځای کې نوکري نه میلاویږي نو زه یو انپړ انسان یم یو نو ما ته به نوکري څه میلاو شي سر جی صحیح ده
مومن ډیم جوړیږي دې کې هم چېرته کې څه اپلای دي نه وه کړې مزدورۍ لپاره؟ نو په هغې کې هم کاغذونه غواړي صاحبه، او کاغذونه چې کوم دی نو هغه زموږ د وس کار نه دی، ځکه چې موږ خو مزدور کار یې. موږ چې یاره د یو ماښام نه تر بل ماښامه پورې چې سړی یو سیر اوړه وګټي. جی دونه بېوسۍ تر دې ځای نه روان کړل ته کې د مرګ خولې له یې بوتلې، دونه بېوسي وه کور کې. بس د الله نه لاک لاک شکر دی، په هر ټایم به د الله نه شکر وباسي. او خو بس خامخا موږ خو عادت د مزدورۍ او ټول عمر مزدوري کړې ده، نو بس د خپل ژوند نه خو چې کوم دی سړی نه خبر چې دې ځای ته زه ځم او زه به مرم. او جی صحیح ده. عبدالوهابه ستا خو جنازه هم شوې وه؟ جی بالکل شوې ده. او جی ما ته د والد صاحب کیسه وکړه، وایي بس بس سر ورپسې نه و تش لاس شو، بس هغه هم ښخ کړو. ملګري ما ته اوس لږ ما کې حوصله راځي. شکر الحمدلله زما خو حوصله مضبوطه ده لکه د غره په شان ده. تاسو به زما ویډیوګانې کتلې وي په هغه ټایم کې چې کوم دی زما حوصله مضبوطه وه. خو لکه بارخل زه د دې ملګرو نه بیا لږ وروسته خبر شوم، لکه مې شک و، خو لکه مطلب کنفرم نه مل کېدی چې دی خوږ شوي بچ شوي. خو لکه مطلب زه چې دا ملګرو نه خبر شوم نو بیا لکه سړي سا په یو ځای پاتې شوي، خو رسک کې د دې مزدورۍ دا ملګرتیا ډېره زیاته خوږوي. صحیح حقیقت دی. صحیح ده. ښه د هغې نه علاوه ما ته خو د والد صاحب دا مو وویل چې مونږ د ده کپړې، د ده پیزار، د ده ګومنځ هم تقسیم کړې وه، چاله هم ورکړې وه غریبانانو بېوسو له. یاره بس بالکل همدغه شانته ده، ځکه چې زما کپړې خلکو له ورکړي دي او کپړې خلکو واپس راوړي دي. خو اوس ما دې باندې یو ملا نه تپوس کوو چې یاره دا خو په دې لاس اوچت شوی ده، زما دپاره جایز دي او که نه دي چې زه استعمال کړم او که نه ځان له نورو کپړو غم وکړم. او جی مورکۍ ته خدای یو نوی ژوند ورکړه، خو هغه هم وایي داسې وه چې ژوندی لاس ته جوړ شوی و. بالکل ته چې ولیدې نو د هغې څه اختر پرې رالی؟ یاره زه هغې ډېر زیات هغې کې نیولې وم او ډېر یې ښکل کړی یم. نو دا خو یو بچي ته پته نه لګي چې زه مور ته دومره ګران یم، خو دا یو مور ته پته لګي چې بچی هغې ته څومره ګران دی. ځکه چې بچی نه چې کله زما نه خپل اولاد پیدا شي ما ته به بیا پته او احساس ولګي چې یاره بچی څومره خوږي، ځکه چې دا خو اوس هغې ته پته ده زه د هغې بچی یم. صحیح. پلار سره ما خبرې وکړې، هغه کې هم بس یو نوی ژوند راغلی دی، یقینا چې نوی ژوند به پکې راته، ځکه چې هغې د نړۍ صبر کړی چې یو سړي جنازه وشي او په هغه لاس ویون چې هغه جمعې کړې وې، درېیمه شوې وه، بیا دغه بچی واپس خپل کور ته راشي. عبدالوهاب ده راته ووایه چې دا حادثه وشوه نو څه پوه شوې چې حادثه وشوه؟ او جی هوش کې وې؟ زه بالکل هوش کې وم. دا 18 ورځې چې ما دغه ځای کې تېرې کړي دي زه بالکل هوش کې وم. د مشنګرو شور ما اورېده په کومه ورځ باندې چې به زه راوتم د هغه شپې نه چې کوم دی ما د دې خلکو اوازونه مې اورېده. او جی نه د اولې ورځې نه چې کله دا واقعه وشوه که نه، د دغې ورځې نه تر د 18مې ورځې پورې ته چېرته ویده شوی وې، بېهوشي د باندې راغلې؟ نه د بېهوشۍ په حالات کې زه یو ټایم کوم شکر الحمدلله نوم زما په الله د یقین وما چې الله ساه دې راکړی او رانغلی وي. خو بهرحال ما چې به کله دې شور مشینګري به بد شوه، شور شغرب ډېر زیات او غر نو دوی چې به لږه مونځ او دس او روټۍ موټۍ خوړم نو دوی به داسې نیمه ګنټه وقفه کوه نو زه به په هغې کې بالکل ویده کېدم. او چې بیا به شور شو نو زه به بیا واپس راپاڅېدم. نه دا ویده کېدې به ولې؟ نو بس آرام به راته میلاوېدو خامخا لکه زما دا نه وایم یو سړی دا وایي که نه چې یاره به زه په دې ټایم کې اوس دمه کومه خاموشي شولله او یو سړی داسې شي چې بس په هغه دومره ستړی شي چې بس هغه وده شي. نه شکر الحمدلله ما د الله عبادت کولو، ما چې کوم دی یو مونځ سرجي نه دی قضا کړی. پته به ته لګېده چې دا دې ټیم مونځ کومه که نه بس همداسې به دې کول؟ نه سرجي ما ته پته نه ده لګېدلې، ما به صرف مال الله پاک ته هر څه ښکاره دي. زه اوس دلته تورو تیارو کې مې پېښ شو نو خو لکه ما به ځان ته خپل یو ټارګېټ کېښودلو چې ما به د سهار مونځ کله وکړو 2 رکعته سنت او 2 رکعته فرض، نو بیا به ما د زړه په تسلۍ باندې باقي مونځونه صحیح کول. لکه د ماسپښین مونځ به مې داسې د زړه په تسلۍ باندې وکړو چې زړه به مې کله تسلي وکړه چې یاره اوس به د ماسپښین مونځ وي. خو لکه دا پته راته نه لګي چې ما د شپې 2 بجې کړی دی که ما د شپې 4 بجې کړی دی یا مې د ورځې 2 بجې کړی 4 بجې مې کړی، خو لکه د زړه په تسلۍ باندې ما هغه خپل مونځ چې کوم دی الله ته کړی دی او الله ته مې هغه دعا کړې ده چې الله پاکه تا راوسرې او ته بیا لرې کړې. اوس دا وایم د غار کې ټوله تیاره وه که نه چېرته کې سرڼا به پکې راتله؟ په دا سوال ځکه کومه چې په دې به پوهېدې چې دا شپه ده او که دا ورځ ده؟ نه صاحبه زه په ورځ او په شپه باندې نه یم پوه شوې، خو یو د مچ په ذریعه باندې صاحبه چې ماله به مچ راتله دننه یو مچ و، اوس الله ته علم دی چې هغه مچ و او که هغه یو بل یو فرشته وه یا نور سو هغه الله علم دی. خو صاحبه بس هغه به ماښام چې به شه نو په ماله راتله او واپس پتله او زه په دې باندې وپوهېدم چې یاره اوس شپه شوه دا خپل ځای له رالې، اوس ورځ شوه دا ووتو منه. اوس یو سوال بل کوم، دا دومره وخت چې تېرېده که نه
په دې کې به د کور د رشتو سوچ راتلو، د بیبي سوچ پر راتلو، د داجي سوچ پر راتلو، د نور عزیزانو ملګرو. سوچ خو د ټولو راتلو، ولې نه راتلو، خو په دوه ټیمه کې ما جړلي وو. یو مې مور یاده شوې وه، زما مور بیمار و، دغه ټیم کې ما په هسپتال کې پرېښې وه، هغې ته لشمین یې شوي وو، هغې ته مې علاج شروع کړی، بیا ترې زه لاړم کار. یو په هغه ټیم کې جړا راغلې وه، او یو بس الله څه په خپلو خبرو کې ومه مالې الله پاکه د دې داسې څه په ګناه نیولی یم چې لکه مطلب ډېر غټ امتحان کې دې واچوم، خو الله ما ته ما په دې امتحان کې کامیاب. نو ما له په هغې کې جړا راغله. او ملګري مې ټول یادېده، زما د سر ګلونه دا د ده زوی د ارشاد دا د شاته ولاړ دی، لکه دی به ما سره 24 ګنټې ناست وي. بل اکرام نوم یې دی، هغه هم راته یادېدو، ډېر زیات یادېدو. دا به ته پته وه چې دا به مړي ژوندي به وي؟ نه دی کلي کې وو، دی کلي کې لکه دی ما سره دی کار له ما سره نه وکړي، دا کلي کې وو. او زما چې کوم ملګري زما ټول یادېده، ټول ملګري نه ټول کلی مې یادېده. او خو لکه ما ته خو دا پته هم نه وه چې یاره زما دا ملګري شهیدان شوي او چې هوا دا چېرته کې تا ته کله ډېړله دا راغلي وو چې بس دلته دې ځای نه به زه ونه وځمه؟ نه، زما په خپل الله او په خپل رب باندې یقین او ایمان دومره مضبوط و چې صیبه شپږ ورځو کې زما لوږه ماته محسوس نه شوه. او د هغې نه پس چې کوم دی زما ایمان نور هم مضبوط شو، مال انشاءالله ته به له دې ځای نه روغ وځې. د مرګ خو زما اړو سوچ نه او چې روټۍ خو نه وه، اوبه نه وې، سر له لوږې د تندې لګېدله لوږه تنده؟ سرجي صرف روټۍ نه وه، اوبه ماته وې. د باراني اوبه چې کومې وې هغه 4 ورځې باران چې شوی و، د هغې نه یو زیم راغلی و، د هغې نه به څاڅکی کېده، زما په پښو باندې پلاستیکي بوټانو ما په هغې کې جمع کولې. شکر دی اوبه ماته وې، خو لکه په هغه اوبو کې الله پاک دومره شفا ایږدلې وه چې په هغې کې الله پاک ما له هم اوبه راکړې وې او هم یې رزق راکړی دواړه. دا باران کله ودرېد نو بیا خو به هغه اوبه هم ولاړې؟ نه، هغه بس الله پاک ما لپاره یو انتظام کړی و، او د شورو پورې چې کوم دی هغه اوبه را روانې، زما د راوتو پورې چې کوم دی ما د بوټانو نه سیاب اوبه لرې کړي دي، زړه مې نه کېده خو لرې کړې مې وې. صحیح ده. بیا څنګه چالو شو چې 11 ورځې دغه ځای کې وې، دا راوتل څنګه وشو؟ بهما چې تا خو دې دوران کې به ډېرې چغې وهلي که نه، ستا اواز بار څوک واوري خو چا نه اورېدلو. دغه وخت کې څنګه چالو شو چې دوی ته پته ولګي دلته کې ته څنګه پته شوې ده؟ نو چغې خو ما بې ځای نه والې، ځکه چې یو سړي له ته چغه ورکوې، اواز ورکوې، او هغه تعالی اواز نه درکوي، نو سړي ته ډېر زیات تکلیف میلاوېږي. او بل زه خو داسې ځای کې ګیر وم چې لوږې او تندې او هغه تا ته ما مخکې وویلې، خو زه چې دا کوم ورځ باندې راوتم نو په دغه ټایم کې ما ته رڼا محسوس شولې، رڼا محسوس شوه. او د دغه شپې نه تقریبا ما د دې خلکو خبرې اورېدلې او زه خوشحاله شوی وم چې انشاءالله ما ته ښه دې کې بل کومه دغه د فرست ټایم خبرې به اورېدې که دې نه مخکې هم اورېدلې؟ نه مې وې خبرې مې شور مې اورېده، د مشینګرۍ شور ما اورېده، او خو د خبرې ما فرست ټایم باندې دغه د شپې نه اورېدلې. خو لکه علم الله تعالی چې ورځ څه پته وه چې دا شپه ده؟ نو کار خو ما پسې بارانونو کې ودرېدلی و، بل چې 24 ګنټو به ما پسې کار نه ودرېده، او لکه ما پسې به کېدم نه، کار روان و. او زما په نوم یو خیبر هلک و، هغه شهید شوی الله دې وبخي، خلک هغه پسې لګي. خو لکه د ډېرو خلکو دا سوچ مو چې د دې ځای نه به وخاب روزي که مړ روزي او که ژوندی، خو زه الله پاک چې کوم دی صحیح سلامت هغه ځای نه راویست. تا به چغې ووهلې، بار چا واورېدلې؟ او زه هغه رڼا پسې راوختم، او هغه ټیم کې تقریبا کوم ځای نه راوختلې؟ زه چې کوم ځای کې ګیر وم د هغې نه به لږ معمولي اوچت راتلم، په هسپتالو کې ما ته لږ غونډه کې ځای و، زه به هغې ته راتلم. نو هغه ځای ته هغه رڼا پسې زه رالم، او هغه رڼا چې ما خواري او کوشش وکړو نو هغه ځای ته ځان ما راورسولو. په دغه ټیم کې د الله یو رحم دی چې هغې ته مونږ عبادت یو مونځ ورته ویو، هغې ته به په ډېر په خاموشۍ او په عاجزۍ کې ودرېږي. نو بس خلکو روټۍ هم خوړله، او هغه مونځ دپاره چې کوم دی هغه ځای ته روان وو، نو ما ویلې مشینري خاموش وه، لکه بنده کړې نه وه، خو لکه په سلو هغه باندې روانه وه. نو ما اوازونه وکړو، چې ما اوازونه وکړو نو هغه اواز چا وانه اورېدو، بیا ما شپېلې م ووالو، هغه هم چا نه اورېدو، خو بیا ما غږ وکړو، وزیر نوم یو کس و، په هغه ځای کې کار کوو، په هغه درنګ کې موږ څه مزدور وو. نو په هغې باندې د اکسیویټر کلینډر دی، او که هر څوک هغه اواز اورېدلو چې یاره دې ځای کې دې کاڼو کې چغې دي. هغې باندې خو د چا یقین هم نه کېدو، خو زه خو هغه ځای کې وم، ما خو د دوی هغه خبرو ته غوږ دلی و، ځکه چې زه خو د دوی د خبرو ډېر منتظر وم. نو هغه بس دوی مشینګري بنده کړه، چې مشینګري بنده کړه، نو زما یو د بچپن ملګری دی مرتضی نوم یې دی، پهله مال هغه رالی ما ته ویلې ته ښه یې مال بلکل، او زه ښه یم.
بیا مې دا رو رو هغه ځای کې لکه دغه دی صرف خبرې کېدلې صرف خبرې کېدې او ما لیدل کول خو لکه هغوی زه لیدم هم نه زه په تیاره تا چېرته کې کې په کاڼي کې زه ما دوی ما ته ښکارېده هغه کاڼي کې رڼا وه که نه نو هغه ما ته ښکارېده نو بیا زما دا رور ماله راغی خو دې رور سره زما یو څو خبرې وشوې خو لکه دا خلکو بیا لرې کړی و د هغه ځای نه قدرمنو د عبدالوهاب علاقې ته کلي ته زه راغلمه دا علاقه ما وکتله د ده دا لارې کوڅې هم ما وکتلې خوړ دی په خوړ کې یوه لار راغلې ده خو دغه خبره په دې موقع باندې څه اهمیت نه لري کومه خبره چې زه کوم نو هغه دا ده چې دا ډېر په سخت ځای کې اوسېږي دی چې هغه د مرګ یې اخیستلو او په هغې پسې تللو د دې ځای نه نو یقینا چې دا به ډېر زیات بې بس او ډېر مجبور و بیا دلته کې دا حالات ما وکتل نو زه د واکدار مخې ته دغه یو تجویز ږدمه او د عام ولس مخې ته هم دغه یو درخواست ږدمه چې د دوی سره که د چا څه قسمه هم امداد کیږي څه وسې کیږي دوی سره خپل امداد وکړي هغې وجه دا ده چې د دې سړي پسې جمعې شوي دي او دلته چې یوه جمعه کوې که نه نو داسې ده کاکاجي خفه کېږه پرې مه خو زمونږ دلته کې چې یو جمعه تاسو کوئ که نه نو داسې ده چې لکه زلمي زوی له واده کې دونه پرې تاوان کېږي دغه شانته کې وروره درېیمه ورپسې شوې ده نو دوی ډېر تاوانونه شوي دي که د چا څه هم وس کېږي د دوی سره خپل امداد وکړئ خرچې هم شوي دي تاوانونه هم شوي دي ذهني هم دا زما خیال نشي چې دی بیا مزدوري وکړي دی دونه ذهني تکلیف نه تېرېږي کوشش وکړئ چې دوی دا مشکلات ستاسو له وجې نه ستاسو په امداد سره آسان شي تاسو چا سره څه نمبر شته زی پیسه جیس کېش یاره زی پیسه جیس کېش خو به نه ستا دی څه دی ښه دا ماما دی دی ښه ستا څه نمبر دی زما 0344 2218 524 2218 524 جی ښه او څه نوم دی دی زما نوم ارشاد خان ارشاد خان دی دی ښه ارشاد خانه قدرمنو دا ارشاد دی او دا د ماما دی دا د ماما دی او د کور حالت ما کتلی دی حالان کې د دې والد صاحب هم زه منع کړم هغه نور مشران هم زه منع کړم دی هم زه د دغه نه مخکې را انټرویو مونږ لکه منځ کې هم دروله نو دوی ویل چې مه کوه دا شی خو لکه دا حالات ما داسې وکړه زما خپل دونه وس نه کېږي چې زه د سره امداد وکړم او د دې ځای نه داسې تللی نه شوم نو چې سم د چا وس کېږي د سره خپل امداد وکړئ په دغه نمبر باندې الله به اجر تاسو له درکړي خوشحاله اوسئ خادم غواړم